چې دا یتیم بچی ورته په دې غېږ کې سملی که نه او دا یتیم بچی ورته پاتې شي او دا اختر شپی او دا یتیم بچی راشي دی مور ته وایي مورې پلانکې الک مې ولیدو د ټیلر نه خپلې کپړې راغستې وي پلانکې مې ولید مورې زما کپړې به کله را کم ټیلر سره دي مور ورته وایي صبر وکړه پلانکې سره دي پلانکې سره دي چې شپه پخه شي مورې دا خو شپه ووتله سحر به زه مانځله کمې کپړې وړمه د مور سره بل جواب پاتې نه شي نو مور ورته وایي بچیا ستا کپړې نشته ولې پلانکې چې راوړلې پلانکې چې راوړلې ای بچیا دا نن چې کومو بچو کپړې راوړلې د دې پلاران شته او ستا پلار نشته بچیا ته کپړې مه غواړه ته مه غواړه کپړې نو مور چې هغه بچې رضا کوي دا تپوس د کونډې مور نه وکړه وایي ته د اختر په شپه بچې څنګه رضا کوي ما ته کونډه مور وایي زه بچې سملوم هغه نه سمولي بچې مې خوب کې راپاسي زما د اختر کپړې زه بچې سملومه زه په کټ کې سملمه خلکو کپړې اسري کړي او انګرو ته یې ورچولي وي هنګرو ته یې ورچولي سبا به دا جوړه غوندم او کونډه مور چې په ځان صادر د شپې راواچي هغه خپلو بچو ته ګوري او د اختر شپه په جړا باندې وباسي ښه دا د هغې میندو نه تپوس وکړه چې د چا خاوند نشته ښه دا که دیاړي مار دی که فقیر دی که ملنګ دی تا دپاره بادشاه دی بادشاه د عزتدارې ښځې د تروړو وړو حاجت یې راشي مالدار ته وایي ماله وړه راکه هغه ورته وایي وړه درکومه خو یو درخواست به مې منې یوه خبره به مې منې دا مور ورته وایي څه وایي یو تصویر به علمه زما تصویر به علي زه زنانه نه یم نه که نه دا تعاون چې چا کړی چې هغه ته پته ولګي چې یو تصویر یې فیسبوک له ورکوه ستا فیسبوک خو دې خدای په تندر سوړ کې دا موبایل دا څه خبره ده دا څه خبره ده چې زه یو تصویر ورکوم دا یو تصویر ورکوم نو هغې کونډې ته زه وایم ته ولې تصویر ورکوې او وایي مولي صاحب دا پته ماته لګي زه سوچ وکړم هغه مړ خاون را یاد کم چې خاون مې په قبر کې دی که تصویر ورکومه په ټوله دنیا کې مې د مړ خاون عزت لیلام کیږي او زه داسې داغداره کېږم چې ما سره به بیا څوک رشته ونه کړي دې هر څه ته وګورم هر څه ته وګورم خو مولي صاحب چې وږو بچو ته وګورم چې دا بچیو له به مې پخوم څه نو دا مور ورته وایي خیر دی زه به مخ پټ کمه په برقه کې به ودرېږم خیر دی تصویر رانه په پټ مخ واله خیر دی دا مور چې د تصویر ته مجبور شي دا د دې نه الله خاون اغوستی دی ښه دا د دې په سر د خاون سوری نشته ښه دا د دیاړي مار ښځې ته ووایه دا د فقیر ښځې ته ووایه وایي دا د ملک ښځه چې نن تصویر ته تیاریږي دا د دې یو خاون و که نن هغه خاون موجود وی نن هغه خاون وی دې ته دې چا کیمره نیولی وی او مونږ کې خو ترس شته نه مونږ کې خو ترس شته نه قربان چې دور د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کاش چې یو داسې حکمران خدای راکړی کاش چې یو داسې حکمران خدای راکړی چې د کونډو اوښ کې وچې شي خدایا چې د یتیمانانو سلګۍ بندي شي خدای یو داسې حکمران راکړي په لاره روانو زنانه وله راله مخې وی ودرېږه حضرت وی ښځې ولاړې وی بیت المال کې مې برخه شتې زما حق دی که نه وی بلکل شته وی مال یې راکړه وی ته ودرېږه زه دله حق راوړم زنانه ولاړه ده او د بیت المال نه یې وله حق راوړو قربان داسې حکومت یې کړی چې حق یې راوړو زنانه لی ورکو نو زنانه ته وی ودرېږه زما یو درخواست دی مونږ هم یو درخواست دی څه درخواست دی مونږ خو وایو چې د عزت ته لږ لیلام کومه که نه ښه په تروړه وړو ما ستا عزت واغست که نه ښه تروړه وړه دې ورکړل نو زما د خور مور عزت پې علي ته په تروړه وړو باندې علي امیر المؤمنین ورته وایي یو درخواست مې دی څه درخواست دی مورې خورې حق مې تاله درکو چې کوم دی په بیت المال کې خو درخواست مې دا دی
اسنا په میدان محشر کې د الله عدالت لګېدلې او ته په ما شکایت ونه کې ګورې حال ته شکایت نه کې بس معامله دلته کلیر ده هلته به په ما شکایت نه کې د الله مخې ته ګورې ښه اسنه چې د الله مخې ته په عمر شکایت وکړي هلته د جواب نه یم ګورې ښه هلته دا یو درخواست مې کاش شته یو داسې مسلمان چې په دې وړه کې ورته تروړه وغورځوي چې دا دې تروړه ده دا دې د بچو کپړې دي او دا اختر دی ته څوک یې ما څه کوې بس زه د خدای یو بنده یم او بس ته بچي دي ما ته دعا کوه بس چې دا کونډه دنده شي او بچي او کونډه لاس اوچت کړي خدای د جنت د وګټو د دواړو جهانو سردار فرمایي انا وکافل الیتیم هاکذا صحابه ما ته وګورئ وی ما سره به یو کس داسې برغي په جنت کې دا به تهجد گزار نه دا به حجونو عمرې والا نه انا وکافل الیتیم هاکذا اے صحابه چا چې د یتیم پالنه وکړله دی به ما سره داسې یو ځای په جنت کې وي د دوو ګوتو ته مې وګورئ صحابه کافل د یتیم به ما سره په جنت کې دي انا وکافل الیتیم هاکذا نه داسې چې مور تواب مورې خورې خاوند ډېر څه دی خاوند بادشاه دی بادشاه هوښیاره ښځه نو خاونې دا تانیز نه هغه وایي بادشاه دی وم ته هوښیاره یې ښه او بادشاه به یو خاون او دا به پې بروسه نه کوي نه خویندو میندو خاون وپېژنئ د دواړو جهانو سردار فرمایي ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راز دخلت الجنه امام الانبیاء فرمای چې کوم زنانه مړه شوله او وروسته ورسره یو خبره چلیدله یو سرټیفیکیټ ورسره پاتې شو زنانه مړه شوله او یو سرټیفیکیټ دی ورسره څه سرټیفیکیټ دی نفلي روجي دي ورسره نه عمرې دي ورسره نه ذکر و اذکار دي ورسره نه ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راز دا وفات شولا او خاون تینا رضا و بس دان سره د خاون د رضا سرټیفیکیټ وړو چې تلا د خاون رضا ور سره وا د دواړو جهانو سردار فرمای دخلت الجنه چې کومه ښځه مړه شوه او د خاون رضا ور سره و دخلت الجنه دا جنت ته لاړه د خاون رضا والا د خاون د رضای سرټیفیکیټ ځان سره اوس د امام الانبیاء لور د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات ټیمې نږدې شو علي رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي اے علي رضی الله تعالی عنہ کینا دواړه یو بل ته کېناستل د وفات ټیمې دی په جړا شوله علي رضی الله تعالی عنہ ته وی علي ما معاف کا ورته ته ما معاف کا وی علي ما معاف کا اگر چې زه د پیغمبر لوري ما اگر چې د حسنین مور ما خو علي رضی الله تعالی عنہ ته زما خاونې کستا پا ما حقی و تما نبخی ما اللہ نبخی ما معاف کا چستا رضا زان سر اوسم چه ما سر د علی رضی اللہ تعالی عنہ رضا وی رضا تاریخ گو رہے کنا امام الانبیاء د ټولو انبیاء سردار د چا د غیگ نتلے دی د بی بی عائشی د غیگ نتلے رضی اللہ تعالی دا دومره خوږه رشته ده د ښځې او د خاون بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی چې د انبیاء سردار مې رسختو نمبر زمو کور زمو غیږ زماوه لاړې مې ورسرم شریکې کړې دي چې رسختو مې کور زمو نمبر زمو غیږ زماوه لاړې زماوې ما ستاسو پیغمبر د خپلې غیږ نه رسخت کو ساتې نه زما غیږ کې وتلی ستاسو پیغمبر
سا زنکدن زما پغیق کی تیر کړي د امام الانبیاء زنکدن د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها پغیق کی تیر شوی دی. ها